जब जुस्तजू और हिम्मत जवान हो तो कोई माजूरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। अफगानिस्तान की डिसेबल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शेरी आगा इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, जिन्होंने कोहाट के अगवान महाजिर कैंप में आंख खोली, तालीम के साथ साथ क्रिकेट पर भरपूर तवज्जो दी और अफगानिस्तान की डिसेबल टीम में जगह बना ली। अपनी जिंदगी के बारे में उनका कहना है, जब स्कूल लेवल न क्रिकेट तरह हुआ तमा हार्ड बॉल था नो पावल सर के ढेर स्तुंजो सर मखसू ज़िनी मलगरो या ज़िनी د کلی خلکو یا د کور خلکو به هم تر دې حده پورې راته ویلې چې تا نه کرکټ څه غواړي، ته کرکټ څه کوې، ځکه ستا د لاس معذورتیا ده، ته به کرکټ ونه شي کولی. ځینې بعض استادان داسې وو چې هغوی هم په ما باندې دومره اعتمادي نه وو چې شیرین اغا به زمونږ په نارمل لوبغاړو سره ولوبېږي. دا موږ تقریبا د 2010 نه شروع کړو. د 2010 نه مخکې موږ یو موسسې سره کرکټ کوو چې هغه به زموږ مالي ملاتړ کوو. ایډي ویس په نوم باندې افغان ډیسیبل اینڈ وونډ لیبر سوسایټي، زموږ مشر سید حسین پاچا صاحب په افغانستان کې زموږ د ډیسیبل کمیونټي به ډېره سپورټ کوله. هغې موږ ډېر یو ښه سټیج ته راوستو، یو ښه لیول ته راوستو. هغې نه پس موږ بیا په افغانستان کرکټ بورډ کې د معلولینو زنونو په سطح باندې یا ریجن سطح باندې ټورنمنټ وشو. ما پکې د ننګرهار نمایندګي کوله. نو هغه ځینه په هغه ایونټ کې ما ته اوس هم یاد دي، اولنی ایونټ ما پکې 14 وکټې اخیستې وې. نو د هغې په نسبت زموږ بیا ملي ټیم جوړ شو، زه ملي ټیم ته راغلم. اولنی سفر زموږ پاکستان سره و، چون بدبختانه موږ هم نوي وو، ډیسیبل کرکټ کې دومره زده کړې م نه وې کړې. پاکستان سره میچونه وو، نو هغه موږ ټول بایللی وو. بیا موږ انډیا سره میچونه وکړه، انډیا ته مو هلته ماتې ورکړله. بیا هغوی کابل ته راغله، بیا موږ کابل کې هغوی نه میچونه وګټل. همداسې مو بنګلادیش ته ماتې ورکړله. زموږ آی سی آر سی ایونټ و، ترڅنګ دا وروسته چې زموږ یو ایونټ وشو په انګلینډ کې، هغې کې زموږ ډېر بهترین میچونه وشو. هغې کې موږ اولنۍ ماتې مو بنګلادیش ته ورکړله، بیا مو پاکستان ته ماتې ورکړله. انګلینډ ټیم مات که چې کوربه هیواد و. نو داسې غټو ټیمونو خلاف لوبېدل دا یقینا زموږ په خوب کې هم نه و. حکومتونه خو به ځي راځي، خو زموږ کرکټ تاسو ته بهتره معلومات دی، دا یو داسې بخش دی چې د هغې ملاتړ آی سی سی کوي، د نورو حکومتونو سیسټم سره دومره تړاو نه لري. خو الحمدلله زموږ اوسني نظام کې زموږ د کرکټ بورډ چیرمین میرویس اشرف دی چې هغه زموږ مالینو ته ډېر غټ خدمت کوي. اوس الحمدلله تازه کانټریکټ ورکړی ده. 8 ملکونو یو ځای ایونټ به آی سی آر سی ایونټ دی، نو هغې ته هم انشاءالله اپروول میرویس اشرف د کرکټ بورډ چې کوم چیرمین دی موجوده، هغې ورکړی ده. نو هغه انشاءالله موږ سره پوره وعده کړې ده چې موږ معلولینو ته پوره ملاتړ ورکوو، پوره سپورټ به ورکوو.